बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह द ईट अप प्रिपरेशन शुरू दे او نن د کلاس 7 انګلیش اخیری پورشن دی پارت 3 دی د باندې وباس کوم زمونږ نن 26 کلاس دی 26 وا کلاس او زیاتره سټوډنټس اکثر کمنټ وکړي نن یو فیصل نواز سټوډنټ هغه هم کمنټ کړی او چې نن کلاس خامخا والے نو سنډه دی کلاس اخلو بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ سره نن د ترانزیټیو ورب باس وکاو چې ترانزیټیو ورب څه ته وایي او ان ترانزیټیو ورب څه ته وایي صحیح نام الریډي په ما کلاس دا غوښته بیا به باس کوم سیمپلی مطلب دا دی چې د کم ورب آبجیکټ ته ضرورت دی د کم ورب آبجیکټ ته ضرورت دی ویداوت آبجیکټ هغه کمپلیټ مینینګ نه ورکوي دغه ته موږ وایو ترانزیټیو ورب لکه زه اوس وایم کنه چې آی لو نو لو پسې بس لګوم نه چا سره مینه کوي نو آی لو هر بلګوم صحیح ده نو دې ته وایي ترانزیټیو ورب نو ترانزیټیو ورب هغه چې هغه آبجیکټ ته ضرورت یا زه وایم کنه چې آی ټیچ زه ټیچ کوم نو څه ټیچ کې انګلیش دا انګلیش پسې آبجیکټ رااله پوه شوې که نه یا زه وایم چې آی ټیچ هم زه دې الک ته ټیچ کوم نو دلته پسې هم رااله نو سمپلی ترانزیټیو وربز دا هغه وربز دي چې د هغوی آبجیکټ ته صحیح ضرورت وي ټیک ده لکه هی پلیډ د پیانو دا الک پیانو وهي او یو خبره ذهن کې کېږي چې ترانزیټیو ورب پیسیو ته چینج کېږي او ان ترانزیټیو ورب پیسیو ته نه چینج کېږي ان شاء الله پیسو وایس او ډایرکټ ان ډایرکټ ډېر په ډیټیل سره به کلاسونه ان شاء الله چې اخلو ها صرف دوه درې ورځې بعد به ان شاء الله کوشش کوو چې هغه شروع کړو د 8 کلاس دا به کولو کې 8 کلاس صحیح نه یا نو ګوره هی پلیډ د پیانو دا لک پیانو وایي نو ګوره هی پلیډ دا لک کوي گیم کوي یا څه وایي نو څه د پیانو دا پسې آبجیکټ رالی نو د ترانزیټیو ورک ته به څه ضرورت د آبجیکټ ضرورت پورته وي وداوټ آبجیکټ نه کمپلیټ مینینګ نه ورکوي د وینډ کین ټاپ 402 کیلومیټرز پر اور صحیح ده که نه زمونږ سره دلته را وینډ سره وینډ دا یو قسم دا سوري دا کین دا زموږ سره ترانزیټیو ورب دی سره ترانزیټیو ورب دی یا سوري دا زموږ سره ماډل ورب دی دا ټاپ زموږ سره د ترانزیټیو ورب کار ورکوي زه بل تاسو ایزي اگزامپل در کوم چې تاسو پرې پوه شئ دلته اگزامپل واضح نه دی لکه زه ووایم که نه چې آی برینګ زه راوړمه څه راوړمه نو آبجیکټ پسې پکار دی که نه نو آی برینګ بریاني آی برینګ بریاني زموږ سره دا بریاني دلته از آبجیکټ کار ورکوي صحیح ده نو ترانزیټیو ورب هغه دی چې هغوی به آبجیکټ ضرورت یا دیم آی هیلپ زه مدد کوم نو هر د دې جنۍ مدد کوم دا هر سره دا زموږ سره آبجیکټ نو سمپلی چې ترانزیټیو ورب هغه دی چې د هغې آبجیکټ ته ضرورت دی اوس ان ترانزیټیو ورب هغه دی چې د هغې آبجیکټ ته ضرورت نه وي او ویزاوټ آبجیکټ هغه کمپلیټ مینینګ ورکولی شي صحیح ده لکه دې پسې چې آبجیکټ رانه شي مینینګ کې لږ مسله راځي کمپلیټ نه وي او په ان ترانزیټیو ورب پسې آبجیکټ نه راځي ضرورت یې ورته نه وي لکه د سویل ډرایز اوټ صحیح ده که نه کومه خاوره چې ده نو هغه سره وچه شوې ده یا شي سلیپټ آل ډے ټول ورځ ویده وه نو که موږ وګورې دیم دا جنۍ ویده کېږي شي سلیپس نو دې آبجیکټ ته ضرورت شته دا ویده کېږي لکه دا هلک خاندي هی لاپس دا هلک څه کوي خاندي هی کرایز دا هلک جاړي صحیح ده دا هلک را روان دی هی از کمینګ نو د دې آبجیکټ ته ضرورت نشته او ویزاوټ آبجیکټ نه کمپلیټ مینینګ ورکوي بیا ورته وکړئ ترانزیټیو ورب هغه چې د هغې آبجیکټ ته ضرورت وي ویداوټ آبجیکټ نه کمپلیټ مینینګ نه ورکوي ان ترانزیټیو ورب هغه دی چې هغه ویداوټ آبجیکټ نه کمپلیټ مینینګ هم ورکوي او آبجیکټ ته ضرورت نه بیا زموږ سره دا اگزامپلز دي صحیح ده دا اگزامپل تاسو په خپله باندې ریډ کړئ دلته ورته ما لیکلي دي چې زموږ سره سورل په دې سنټنس کې دا ان ترانزیټیو ورب دی صحیح ده سپین زموږ سره ان ترانزیټیو ورب دی صحیح نور تاسو بیا خپل باندې ریډ کړئ چې نو ټایم ډېر وانخلي بیا بلوینګ دلته زموږ سره ان ترانزیټیو ورب دی صحیح ده که نه دلته کیری زموږ سره ترانزیټیو ورب دی پیسیو ته هم چینج کېږي دې پسې آبجیکټ راځي فلډ روین زموږ سره تباه کولو ته خرابولو ته وایي دا هم زموږ سره ترانزیټیو ورب دی پیسیو ته موړي بیا انکلود زموږ سره ترانزیټیو ورب دی صحیح ده دې پسې آبجیکټ راتلی شي بیا سرجز زموږ سره ترانزیټیو کې هم راتلی شي او ان ترانزیټیو کې هم راتلی شي بیا زموږ سره دلته تاسو وګورئ ډرایو زموږ سره ترانزیټیو ورب دی دلته ترانزیټیو هم کېدای شي ان دلته سنټنس کمپلیټ نه دی ښه دې کې ځکه لږ شک دی نو د رین سټاپ ابرپټلی دلته سټاپ زموږ سره ان ترانزیټیو ورب دی
نو سمپلی خبره دارا چې د ترانزیټیو ورب پسې بس راځي object راځي without object نه completely او intransitive ورب object ضرورت نه بیا دلته راشي صحیح ده نو موږ ته څه وایي چې آی دا ورب ترانزیټیو دی که intransitive play ترانزیټیو ورب دی صحیح ده که نه او intransitive کې هم راتلی شي دواړه کېدلی شي grow ترانزیټیو هم دی intransitive هم دی دواړه کې راتلی شي نو both of them به لیکئ که پیپر کې راغلی چې آی دا grow ترانزیټیو دی که intransitive دی arrive transitive دی out intransitive دی sorry arrive intransitive دی laugh intransitive دی originate زموږ سره intransitive ورب دی ها بیا دلته راشه دی preparing for future waste free cities نو دلته دا یونټ په تاسو خپل باندې کوی دا تاسو کار شو صحیح را دغه ټیکسټ دی زموږ ټایم ډیر اخلي جب موږ دلته راشو مینینګ دی نو ریسایلنس ته ممتاز سوی خپل ته وای چې لچک پکې یا فایبر بورډ څه ته وای فایبر چې کومه تخته جوړه شوی تخته شناګه د فایبر بورډ وای فاونډیشن بنیاد ته وای بوست فخر کول ته وای فریجایل ایکو سیستم څه ته وای نازک چې کوم نظامي زموږ سره د ایکو سیستم صحیح را ماحولیات نظام او ریم څه ته وای ریم جنگیدو ته وای ریم څه ته وای په زور سره چې اوسې زو جنگي صحیح را نو دې یونټ کې دونه امپورټنس نشته راځو دلته کولن دی چې کولن څه ته وای دا پنکچویشن مارک راځي دا لګ امپورټنت دی کولن دا دونه چې ما وکړلې دی دته کولن وای صحیح ده او کولن مونږ کله لګو دلته ډیټیل صحیح نه دی زه لږ تاسو په اسانه باندې پوه کوم کولن مونږ د یو لیست نه مخکې لګو لکه څنګه لګو زه وایم کنه چې I need 3 things زما 3 سيزونو ته سره ضرورت دی نو موږ د لیست نه دا مخکې لګو سره لیست نو دلته به زه ولګوم 2 کالن به ولګې 2 کالن 3 سيزون بیا به ولیکم چې برید روټو ته مې ضرورت دی صحیح ده که نه بریانی ته مې ضرورت دی کاما به دې پسې ورکړم اینډ پیکل اچار ته مې ضرورت دی نو چې کله موږ یو لیست ورکو نو بیا موږ دا کالن لګو صحیح ده که نه داسې لکه I need 3 things بیا مې کالن ورکو دا بله خبره کله چې موږ یو ایکسپلینیشن ورکو څه ورکو ایکسپلینیشن یا اگزامپل ورکو د اگزامپل نه هم مخکې څه لګي دا کالن لګي دا دا اگزامپل دی دلته دا کالن دوه ډاټ لګېدلي یا کچې یې نه یا دلته تاسو وګورئ اگزامپل یې لیکلی که نه دلته دا دوه کالن لګېدلي دي اگزامپل نه مخکې څه لګي دوه کالن به لګي ټیک ده بیا زموږ سره مونږ چې ایکسپلینیشن لپاره هم مونږ کالن لګو لکه زه وایم کنه چې هی واز نروس دا الکس او نروس او دلته بیا دوه کای دا کالن ورکم دا دوه ټکی وکم کالن because بیا لګي هی واز نروس the exam was very difficult exam ګران و دا الک نروس دا ایکسپلینیشن لپاره چې کله موږ ایکسپلینیشن ورکو دلته موږ کالن لګو یا کوټیشن کو کوټیشن مطلب دا موږ دی الک دا خبره کلی و he said دلته موږ څه ورکو کالن ورکو I am a doctor he said نو موږ چې کله د یو سړي کوټیشن ورکو د یو سړي خبره کو د یو سړي خبره کوټ کو نو هم دلته موږ کالن لګو سمپلی د لیست نه مخکې لګي ایکسپلینیشن نه یا د اگزامپل نه مخکې لګي او یا زموږ سره د کوټیشن نه مخکې څه لګي کالن لګي لټریچر اینڈ پوئټري بیا دلته بل یونټ کې زموږ سره دا پویم دی stopping by woods on a snowy evening نو دا پویم زموږ سره لیکلی رابرټ فروسټ لیکلی دا پویم چا لیکلی رابرټ فروسټ لیکلی دی دلته زموږ سره دوه فیګر اف سپیچ ډسکس شوي دي الریډي دې باندې موږ بحث کړی الیټریشن یا الیټریشن زموږ سره چې کله ورډز د سیم ساوند نه شروع شي الیټریشن کله چې ورډز د سیم ساوند نه شروع شي لکه صحیح ده په هر یو کې سیم اوازونه راځي موږ په پریویس کلاس کې هم ویلو صحیح ده لکه زه وایم چې پا پښتو اگزام درکوم پیار پانا لکه مطلب دا چې اولی اوازونه یو شان نشي دي ته څه وایي الیټریشن وایي میټاپر څه ته وایي د یو سیس کمپیریزن د بل یو سیس سره ډایرکټ کول لکه زه وایم چې هی از لاین دا سړی سره شعر دی نو د شعر دا کمپیریزن مونږ د الک سره ډایرکټ وګورو ته میټاپر وایي یو زموږ سره سیمیلی مجوایي کې به ایز او لایک استعمالېږي نو بیا زموږ سره بل پویم دی د بلیک لینډ د بلیک لینډ پویم چا لیکلی دی دا زموږ سره جوزف وارن بیچ لیکلی دی ښه او دا بیا د هیستوري دا ولګه وګورئ چې دا کله پیدا شو کله وفات شو بیا زموږ سره دلته
We read the poem read कई ना बता सो गोरे. The Blake claimed in answer by choosing the correct option बड़ी कोली गई. No, in the poem पर ये poem की what is the best synonym for heaving? The heaving the पर best synonym सरे. The heaving the पर surging synonym दे. Heaving माना surging वर्क है. हाँ. What does the term clings? Cling नखतो होता वही. लेकिन संग जिला cotton कपड़े रखा को बस नखती है. उसी से चाप बस नखती. No cling मतलब the sticks to नखतल सही ना. Whereas the meaning वही in the context of the poem. The poem पर एक context है. What is the most appropriate definition of scatter? Scatter सत्ता वही. Scatter खरीदे लो दोनों. To disperse or distribute loosely. सही ना. The meaning वर्क है. By which word best describes the way parallels stream of the speaker's neck end. No zamong sara way come your word best describe कैसे the poem रावसे in forehead in the poem no drip. No sara that word that best describe कई. What does the word ultimate मतलब sara no ultimate मतलब sara in the imply in the praise. I straightforward rest on a brightening ultimate slope. Well the word ultimate मतलब sara the poem रावसे ultimate मतलब the final. What is the meaning of the word keel? The keel in the line, cleaving the water with an eager keel. Well, a keel matlab sir, a keel matlab that a part of a boat's hull that keeps it steady in the water. सही रहा किश्ते ये वही सरा नो जमुन सरदायो टिकते हाँ बिया दल जरा ये well, in the poem when the speaker talks about scattering emeralds मतलब the मतलब सरे मतलब दारे the eagle the scattering emeralds throwing them in various directions that's خرل سمج خلق करके हाँ बिया दल जरा ये Yeah, among Saradi, we for each line of the poem identify the grammatical concept being used. Wita sura original prepositional phrase the adverbial class the a compound sentence से. The prepositional phrase आगे तो उसी preposition में बकरा दी adverbial आगे तो उसी संग बकी शर्त बकी बका मतलब बकी अब compound से दो ने जोड़ी sentence होना. No, I will plow the land زبر مكا أروما turning up the black soil كما شرا black خاور دا زبر يبل مخبان دي أروما دلتا مونتا دا زكي adverbial phrase دي كنا دا مونتا زمكي خبر جاي زمكا وبدي طريقة باندي أولي ها دلتا adverbial phrase دي I have run a furrow straight across the bridge no वही ما सब मन डे वाले सही रहा कना I have run a furrow straight across the ridges. Look, among the across mong tayo kasi mga direction kay tara prata kay. That is a prepositional phrase. Adverb plaza more ka wala siya. Wadal the correct siya gamnya prepositional phrase din. Taso kapala ba namin mamuri the video start ko yung gore. Sa hirap. As I tread the loom, my feet sink deep. Dahil doon sa daya rin siya grammatically concept kaya sa rin. Dahil sa adverbial class din. Yeah, the black earth embraces my ankles and clings to my bent knees. No dalta zamong sir ka tasu gore yo sentence dare aw yo dare aw chara digli en da compound le do sentence no jod le ha I sing as I go zagani am sang jida da ma ka matra ka bani zama the adverbial clause है सही ना हाँ हो रहा था the wind sings upon my lips and pearls stream up my neck and forehead. That is the غنى العبسي ده يوم سر compound ذكره إذا ترى يوم sentence ده بل sentence فإن بندر يوم شيء دونه جوړ بیا I straight forward rest on a brightening ultimate slope نو دلته زموږ سره دا prepositional phrase دی ځکه on a brightening ultimate slope ها دلته figurative language دی نو simile هو تاسو پیژنئ چې simile څه ته وایي صحیح ده as او like په کې استعمالېږي بار بار وایي metaphor په direct comparison personification چې کله موږ د living thing quality non human things له ورکو صحیح ده که نه دې باندې ما بحث کړی alliteration کې به same sounds راځي repeat کیږي به بار بار دلته پکې دوه څیزونه لږ نوي دي یو د ایمیجری دی باندې موږ بحث نه کړی دی باندې بحث کوو ایمیجری څه ته وایي دا زموږ سره ورلډز دي خو دا یو پکچرز د ریډر څوک چې دا سیز ریډ کوي د هغې په مایند کې کریټ کوي لکه زموږ سره ورلډز دي خو دا په مایند کې پکچرز کریټ کوي صحیح ده که نه د ریډر چې کوم مایند دی بلکې دا پکچر کریټ کوي داسې تصویري دنیا ورته ښایي لکه تاسو اگزامپل واخلئ د ګولډن سن warmed my skin کم ګولډن سن چې و نور چې و زما سکن یې څه کو زما چمړی څه کړه as birds
sang in the blue sky وای څنګه چې دا bird په دې blue sky کې دا غانې و چغې وهي دغه شان د نور زما را وجود څه کو نو که موږ وګورو د ګولډن سن زموږ پر ایمان کې یو پکچر جوړی صحیح ده چې داسې ګولډن سن مطلب دا سورواله پکې یو صحیح ده څنګه چې سونې راکې لري او څنګه چې برل د غانې وي نو کوم وګورو زموږ پر مایند کې یو پکچر جوړی دی د موږ ایمیجری وایو یو سمبولیزم دی سمبولیزم هم فیګر اف سپیچ دی سمبولیزم مطلب دا دی کنه using an object person or action to represent a deeper meaning a deeper meaning یو object موږ استعمالو یا person یا یو action موږ استعمالو ولې دې سي یو ډیفر مینینګ دی لکه موږ وګورو کنه اډو موږ د کوترې خبره وکړو نو کوتره د پیس مینینګ ورکړي کنه د امن د پاره یا ریډ روز موږ وګورو په پوئټری کې نو ریډ روز موږ سره راکړي دا موږ د لب پہچان نه کوي سمبل دی نه د لب یا بلیک کیټ د څه سمبل دی د بیډ لګته مطلب چې دا قسمت خراب دی بیا دلته راشي زموږ سره دا بل یونټ چې صحیح را دا به تاسو خپل باندې سټډي کوئ صحیح را تاسو سټاپ کوما دا شند دا تاسو سټډي کوئ دا هم تاسو خپل باندې سټډي کوئ دا ټایم ډیر اخلي صحیح را بیا دلته راشي وکیبلری ده زموږ سره دا ورډ راکلی چې دا ریپلیس کړي دي سینونیم استعمال کړي دي برنا نو زموږ سره ساوند په ځای باندې لګي پراسپرس لګي صاحب پراسپرس بیا زموږ سره اولډ په ځای باندې انشنت لګي پول په ځای باندې رینج لګي دا دینه مراغسي ها د شاوټینګ په ځای رورینګ لګي چې وهلو ته وای د ویک په ځای باندې هیزي لګي د ان کنټرول په ځای باندې وایلنت لګي د اسټیمیټ په ځای باندې ریکن لګي اندازه لګول حساب کتاب کول شمارل د پریزن په ځای باندې نشته خو جیل په کې ولګوي دي کې نشته ها she looked at him in confusion astonishment وای fear یری ته وای نو fright پشي bottles بوتل ته وای نو barrel بیا ډرامانو ته وای دې از سینونیم کار ور کوي beautiful خو ته وای magnificent پشي stop ودرلو ته وای نو abated پشي ها بیا زموږ سره دا سنټنسز دي دا په order کې کول دي لکه ری ارینج کول دي نو دا به څنګه ری ارینج کول موږ سبجیکټ لګو بیا په ورډ لګو بیا په object لګو نو وی سیټ اپ ان اور اویج ټو اویج سفر ته سمندري سفر نو بیا هم سره دا ډیس آرډر لیکل شوی the storm abated within my depth بیا دا موږ سره ډیس آرډر کړه then I saw my small body walking along نو دا بل بتا سو خپل باندې وګه ها دغه دونه خیر ګران سنشتم بیا زموږ سره پروناونز دي نو په پروناون باندې هم ډېر کلاسونه هغه څنګه دا به تاسو په خپل باندې وکړئ پروناون دی ها انډیپندنت پروناون څه ته چې هغه به یو خاص کس خبره نه کوي د یو خاص چیز خبره به نه کوي نو باید راځي someone somebody something anything صحیح را anywhere somewhere دی باندې مکلاس هغه به ګوري په پروناون باندې خو خیر بیا به موږ نو everyone زوم سره indefinite pronoun دا یو خاص کس خبر نه کوي reflexive pronoun څه ته وایي چې دا به مونږ ته کله چې د یو verb subject او object په شریکه باندې وي لکه I love myself yourself himself دې څه وایي reflexive pronoun وایي demonstrative pronoun څه ته چې مونږ ته یو څه ټارګټ کوي په ګوته کوي this that these those صحیح ده کنه څه وایي demonstrative reciprocal pronoun څه ته وایي each other or one another او one another چې راشي دې ته موږ وایو reciprocal pronoun دی باندې ما کلاس هغه سره ها interrogative pronoun څه ته چې بلېږي به question کېږي بس دغه ګران څه نشته ها ځکه مې داسې زر وکړو چې الریډي دې باندې موږ کلاس هغه سره بیا وایي دې کې pronoun ولګو دا pronoun الریډي ما دې کې لګولې دي دا به تاسو خپل باندې وکړئ دا مې لګولې دي ها بیا مخکې لاړ شئ بیا موږ ته words meaning دي a machine that can perform some of the same task as human being او هغه کوم ماشين چې د انسانانو په شان کار کوي روبوټ یا موږ چرته روبوټ وایو suggestions څه ته suggestions رائے ورکول یا ایکسپریمنٹ کول صحیح ده a carefully planned test یو carefully موږ پلان کړی چې موږ یو ټیسټ اخلو used to discover یو څه موږ ډیسکور کوو دا لپاره ریکمنډیشن راځي دا مینینګ ورکوي پرې صحیح ده the action of helping someone by sharing work د سړي سره مدد کول کوپریشن ورته وي getting a good reaction from people د خلکو نه ښه ریاکشن اخیستل هغې ته تعریف کولو ته وایي اپریشیشن ورته وایي expressed an opinion
خپل یو اپینین ورکول دي ته موږ کمنټډ وایو کمنټ کول په سیس باندې ښه سمپل فیوچر ټینس فیوچر کنټینیوس دا خو موږ الریډي کړی دي دا به تاسو راغی نه کوي ښه بیا دې کې څه نشته ټلیفون دین ان ناو ټلیفون مخکې څنګه و څنګه دی ښه دا به خپله باندې سټډي کوي ښه بیا دلته راشئ fill in the blanks دي دغه یونټ مطابق راډک شوي دي خو خیر زه به وګورو No one innovation is set to change the face of the world. Yeah, the first telephones were large and each was powered by its own battery په پکې وه لینډلاین دې کې لینډلاین راځي خپله باندې به وګورئ دې کې زموږ سره اپریټر راځي دې کې روډ ټری راځي روډ ټری دې کې زموږ سره راځي الکتریکل امپلس راځي خپله باندې به سټډي کوي most of us nowadays carry the mobile phones خپل جبونو کې مونږ وړو او دې کې انوویشن راځي ها ځونه امپورټنت څه بګي نو بیا دې کې څه نشته تاسو الریډي ګورئ ها دې کې دی ماډل ورب انډرلاین کې ماډل ورب نو ماډل ورب تاسو پیژنئ دې کې ګورئ وای جمیل سټریس that really could نو کوډ زموږ سره ماډل ورب دی دلته راشي دې کې ماډل ورب شوټ زموږ سره ماډل ورب دی صحیح را دی باندې تاسو بار ورځم مایټ زموږ سره ماډل ورب دی مې زموږ سره ماډل ورب دی کوډ زموږ سره ماډل ورب دی کوډ زموږ سره دا پکې ما وایي ماډل ورب پکې وګورئ ماډل ورب تاسو الریډي پیژنئ ها دې کې بیا دونه څه امپورټنت نشته ها دلته پاس کنټینیوس ټینس او پاس کنټینیوس اکټیو پیس نو په پیسو باندې وځه کلاسونه شروع کوم په ډیټیل سره دلته ډیټیل سره نشته نو دا نه شو کولی پاس کنټینیوس ټینس هم ما کړی او پاست پرفیکټ ټینس هم کړی دی ها دا هم دغه پیسې اگزامپل دی ان شاء الله پیسې وایس زه یو څو تاسو په بورډ باندې کوم په بوک کې نه کیږي ښه نو دا زموږ سره الحمدلله د 8 کلاس بوک ته قابو شوی دی بیا دلته و چې زموږ سره چې کله په سی ای باندې ختم شي نو دې ته به ناون وایو صحیح ده او کله چې په اس ای باندې ختم شي نو دې ته به وایو ورب صحیح ده لکه دا ایډوایس دی دا زموږ سره ناون دی او دا ایډوایس دی دا زموږ سره ورب دی اس ای والا صحیح ورب دا زموږ سره ډیوایس دی نو سی ای دی دا ناون دی او دا زموږ سره ډیوایس دی دا زموږ سره ورب دی دا زموږ سره لیسنس سی ای دا ناون دی او اس ای والا صحیح وربي دې کې کار کیږي دا پریکټس دی دا زموږ سره ناون دی سی ای او دا پریکټس دا زموږ سره ورب دی صحیح ده بیا زموږ سره choose the correct word in each of the sentences پر کې correct word choose کړئ نو تاسو خپل باندې وګورئ ګران بګي اړو سره هیڅ سم نشته ها اوس کوم کوم زموږ لږ ټایم اخلي لري تاسو مې اکثر پرې خو خپل باندې وګورئ ها بل بیا دلته راشي وای someone hacked into my email account and stole my important data صحیح ده بیا what is the opposite of turn on the turn on opposite سره مخالف فیلینګ سره شټ ډاون ټرن آن کولا وهلو ته او شټ ډاون بندولو ته you need to plug in your USB د ورک صحیح ده to see the store files you need to click on the link to fill in the application form دا زموږ سره د exercise fill in the blanks ښه نو دا الحمدلله زموږ سره د کلاس 8 بوک دا الحمدلله ختم شو ګوره دا اکټیو پیسیو وایس ما ځکه پرېښوده چې دا به ان شاء الله ډېر په ډیټیل سره زه به تاسو ته په بورډ باندې کوم ان شاء الله صحیح ده دا زموږ نننی کلاس ان شاء الله بل کلاس کې به حاضري کوو د کلاس 8 سره نو اوس سپاره د الله په امان